الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظیم. سورة الفاتحة آیت نمبر 200. محترم ناظرینو، الله جل شانه په دې آیت مبارک کې د دور جاهلیت د یو بل غلط رسم هغې باندې رد فرمایي. هغه رسم سو، هغه رسم داو چې کله به دغه قریش مکه کله به دې د حج د اهمو عباداتونه او اهمو مناسکو نه فارغ شو، نو بیا به په مینا کې ناستو او د خپل پلار نیکه هغه لویې بړایې هغه کارنامې هغه به یو بل ته کیسې کولې او بیانولې به. نو الله جل شانه فرمایي چې داسې مه کوئ، بلکې تاسو د پلار نیکه د کیسو په ځای باندې د الله جل شانه ذکر کوئ یا د دې نه سیوا د الله ذکر کوئ. دغه جاهلیت رسم باندې الله جل شانه په دې آیت مبارکه کې رد کړی دی او دغه ختمولو لپاره کل عام اعلان کړی دی. الله جل شانه فرمایي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. او کله چې تاسو د حج ټول کارونه پوره کې، یعنې ټول عبادات چې وکې، نو د الله پاک ذکر داسې کوئ څنګه چې تاسو د خپل پلار نیکه ذکر کوئ یا د دې نه هم زیات د الله ذکر کوئ. او بعضې خلک داسې دي چې هغې دا دعا کوي چې زمونږ پروردګاره مونږ له دنیا کې هم بلایي راکې او آخرت کې د دې هیڅ حصه نشته. الله جل شانه په هغې خلکو رد فرمایي کوم چې په آخرت باندې ایمان نه، الله فرمایي چې دوی صرف د دنیا دپاره دعا کوي، آخرت کې دې هیڅ حصه نشته. زما عزتمندو، د نن د ورځې درس و، امید دی چې تاسو پوه شوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.